اکثره مسلمانان د بواسیرو په مهلک مرض کې مبتلا دي، که هغه بواسیر بادي وي که هغه بواسیر خوني وي. دواړه ډېر سخت مرضونه دي، الله تعالی دې هر سړی ورنه وساتي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی اپریشن وکړي، یو ځل دوه درې څلور، حتی تر دې څخه په اپریشنو سره هم کار ونشي، د حکیمانو نه او د ډاکټرانو نه دوایي وکړي بیا هم نه ښه کېږي. خو زه تاسو ته یو ډېر مجرب عمل درښیم، انشاءالله العزیز ما تجربه کړې دی، نورو ملګرو ته هم ښودلی او هغوی ته هم الله تعالی شفا ورکړې دی. هغه عمل داسې دی چې ډېر ښایسته طریقې سره د سنتو په طریقې سره به اودس وکړي، بیا به لاړ شي جنماز به وغوړئ، 2 رکعته نفل به وکړي. په اول رکعت کې کله چې د سورت فاتحه وویله، د سورت فاتحې نه بعد به سورت انشراح وویل، الم نشرح لك صدرك الى اخره. او دویم رکعت چې کله راپورته شولې، نو په دویم رکعت کې سورت فاتحې نه بعد به سورت فیل وویل، الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفیل الى اخره. کله چې دغه 2 رکعتونه پوره کړل، نو هغه نه بعد به 100 وارې په اخره کې سلام نه بعد